حضور پاک مبارک فرمائی ایاکم والحسد، اے مسلمانانو د حسد نزانو ساتے، فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد دا سے نیکے خوری کما تأکل النار الحطبا، لکا اور چی خشاک سنگ خوری. خشاک دی پا اور کی واچاو لک سات پس چی گوری نو خشاک بختم شوی ایربت جوڑا شوی. دغرنگی که یو سڑی نیکی کئی، منس کئی، روجہ نیسی، حج کئی، زکاة و صدقہ ور کئی یا نور نیکے کئی، خودے پزڑکی دا مسلمان سر حسد ساتی، دا نیکے ولدا سے ختمی لکا اور چی خشاک ختمی. حسد ستوئی، حسد دیتوئی چے اللہ یو انسان لی یو نعمت ورکڑی او توی چه خدای دا دی ولی ورکڑی دی، پا دی خپل دلکی دا سوچ که چه دی بل دا نعمت ولی ملو شوی دی، دا دی مالدار ولی دی، دا دی عالم ولی دی، دا دی سڑی دا خلق عزت ولی کئی، او دا سپین جامع ولی چولی دا، او دا خشتا ولی دی. دا سوچونه چې یو سړی کوي دې ته روړو حسد وای. دا ډېر خطرناک جرم دی. یو خو د حسد سره پړه کې مسلمان سره بغض راځي. څوک چې چا سره حسد کوي موږ پښتو کې کینه ورته وایو، بغض خامخا راځي. دویم دې سره کبر راځي په زړه کې، نو حسد ځان له ګناه ده او کبیره ګناه ده، ګناه کبیره غټه ګناه ورته وایي. او چې کم بغض پړه کې راغی بغضم گناه کبیره ده، او چې کم کبر د سړي په زړه کې راغی دام گناه کبیره ده. او کله دا حسد د مسلمان قتل او قتال ته ورسی، د حسد د وجې د بیا مسلمان مړ شي، یو لګي شي بل مړ کی، دا غټه ګناه شوه. دشمنی پکې راشي، یو بل سره روانه راشي، یو بل پسې خبرې غیبت کوي، بیا د دې ټولو گناہونو جرل حسد دے. خدای دیتی مسلمانو ساتی. پاسمانونو کڑن بے حسد دا شیطان کڑے دے. حضرت آدم علیہ السلام چکل اللہ پیدا کاؤ نو دے فرشتو سر یو مشورہ غندے اکلا چیز پا دے بخت ازمکا یو خلیفہ پیدا کم سنگم خواخا دا. نو فرشتو مخ کے پدې مخ د ځمکه پیریان لیدیو، پیریان الله مخ کې پیدا کړیو، پیریانو یو بل سره قتل و قتال کول، یو بل به وجل، او پدې ځمکه کې فساد کاو. نو فرشتو دغه تو قتل چې دا خلیفہ په ځمکه کې پیدا کې، اب هم لکه د پیریانو غوندې وي، دی به هم په ځمکه کې فساد کوي او قتل و قتال به کوي. نو فرشتو الله ته وی الله پزمکه کې نور مخلوق ما پیدا کوا، زمون خدا رای ده، ځکه مونږ د پیریانو حالت پزمکه کې لیدلې دی. دی بم یو بل سره قتل و قتال او جګړې کوي او فساد بکې، الله ته به خپه. بیا د فرشتو د الله په خفګان خفګانو، الله بیا به ته خپه. او که عبادت له پیدا کې، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، خدای مونږ ته عبادت کوو کنه بل چاته ساجد. الله وی انی اعلم ما لا تعلمون، مال چې کومه پوهه شته نو هغه پوهه ستاسو نشته، یو خلیفہ پیدا کوم. شیطان دا خبرې واورېدې، هم پې پیش ځکه دې بره په فرشتو کې اوسېده. دومره عبادت دی شیطان کړی چې د هغه خپل عبادت په ذریعه اسمان ته رسېدلی او د فرشتو په ډله کې بالته اوسېده. رب العالمین د آدم علیه السلام د جوړولو دپاره د ځمکې نه خاوره خټه راغونډه کړه او هغه خاوره په جنت کې یو ځای کې د هغې نه د آدم علیه السلام یو تابوت جوړ کړ، لا روح یې پکې نو اچولی. نو فرشتې به هم پې ګرځېدې چې ردنه به خلیفه د الله جوړېږي، او شیطان به هم پې ګرځېده چې ردنه به خلیفه جوړېږي. شیطان چې راغی دې له تنګړی ورکړه دې خېټې له، چې ورکړه ټنګ ټنګ یې کول،
یاره وی شی نقصانی دی ښه ځکه کم شی چې ټنګ ټنګ کوي ډډي دا خراب شي وي کمه اونه چې ټنګ ټنګ کوي ادنه ډډه هغه خرابوي او کم لرګی چې ټنګ ټنګ نه کوي دنه ډډه نه هغه ډېر قیمتي وي نو چې دا خېټې له یې تینګړی ورکړه او ډډوالی ته معلوم کړو چې دا خو ټنګ ټنګ کوي دنه ډډ دی وی شي کې نقصانات ډېر دي دا حقې وخت نه د پړه کې ګورې حسد د حضرت آدم علیه السلام سره پروت و عبادت بره زه کوم په اسمانونو کې او خلیفه الله بل جوړی پیریان شته زما بچی او زما اولاد پکار دی چې ما ته حکم وکړي چې دا خلیفهګان شي نو بل به خلیفه پیدا کوي بغض حسد واغشت کله چې حضرت آدم علیه السلام کې الله روح واچو او انسان یې ته جوړ کو نو الله حکم وکړ دې ټولو ته دیم پکې موجود و خو فرشتې زیاتې وې او دې پکې کم و اسجدوا لآدم ځکه نه دې آدم ته سجده وکړې فسجدوا الا ابلیس ټولو فرشتو سجده وکړه سره د دې چې فرشتو دا مشوره ورکړې وه چې مې پیدا کوه هغې شیطان نه مشوره نه وغوښتې شیطان ته نو ویل چې آدم پیدا کوم شیطان دا نو ویل چې مې پیدا کوه او فرشتو دا ویلو چې الله مې پیدا کوه نو پکار دی چې بغض کوو حسد کوو چې فرشتو کړی چې الله مونږ خو درته وی مې پیدا کوه نو تا ولې پیدا که الله مونږ خو وی چې خلیفه ته ضرورت نشته تا ولې دی جوړ که یاره مونږ خو ورته سجده نه کوو نه فرشتو دا ونه وی بس یو خپله مشوره د خپلې پوهې متعلق الله له ورکړه او بیا د الله د فیصلې مطابق د الله فیصلې ته سر ښکته که الله ته وی چې سجده ورته وکړه ودرېږه سجده ورته کوو حضرت آدم علیه السلام ته ټولو فرشتو سجده وکړه ابلیس ونه کړه چې فرشتو سر اوچت که ویې کتل چې دې سپېره خو ونه کړه نو هغې دویمه د شکریې د وجې نه وکړه شکر دی الله چې موږ داسې سپېره نه یو لکه دا سپېره چې الله دې تپوس کوي ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی ما په خپل قدرت او په خپلو لاسونو یو انسان پیدا که یو خلیفه تا ولې ورته سجده ونه کړه څه چل نه زما اډر درته ما پیدا کړی دی دا خو زما حکم منلو وی خلقتنی من نار و خلقته من طین زما شان زه دومره راکوټې نیم چې د ترې سجدې کو زه خو ډېر اوچت شی یم د اور نه پیدا یم رڼا کوي رڼا لمبه کوي اور اوچت بره خیجي خټې نه دی پیدا دی تک توره خټه څخه بدبویه خلک پې پلیتي ګندګي او خپېږ دي نو ماله څه مناسب دی چې د ده ته سجده وکړم فرشتو دا ونه وي چې موږ د نور نه پیدا یو د اور څه شی دی نور رڼا ده رڼا اور څه شی ګوره حسد یې وکړه د آدم علیه السلام سره چې تا د خلافت دا لوی منصب دله ولې ورکې ماله ولې نه راکې زه له ده نه مخکې پیدا یم دې زما نه وروسته پیدا شو ما عبادت کړی دی دی بلا کوي زه د اوره پیدا یم دی د خټې نه پیدا دی او زما بلا بچی دی په مخ د ځمکه نو ماله ولې خلافت نه راکړی چې دله ورکې د هغې حسد د وجې څونه ګناهونه پیدا شو یو یې کبر وکړه حسد سره کبر لازمي دویم د الله سره مقابله وکړه د الله حکم یې ونه منه او دریم الله سره په مقابله کې پرېوت الله ورته وي ښه دی ونه کړ وي ښه مې کړي دي ګورو به ګوره الله ته یې بړې ووالې ګورو به دی به ته خلیفه کې او د بچي به په دنیا کې پیدا کېږي یا هر ځای کې چې پیدا کېږي زه پوه شه او د دې بچو سره پوه شه دله به د هر طرف نه په ده حمله کوم د مخې نه به یم پې کوم د شا نه به یم پې کوم د ښي طرف نه هم د ګس طرف نه هم د بره طرف نه هم او چې الله ستا کوم د ده نه امیدونه دي یو به نه پوره کېږي ګوره خدای سره مقابله شو حسد دونه خطرناکه ګناه ده نو په اسمان کې لومبې حسد دا چا وکړه دا شیطان وکړه ابلیس په ځمکه کې بیا لومبې حسد چا وکړه د آدم علیه السلام زوی قابیل دا به قاعده وه چې د آدم علیه السلام بیبي و حضرت حوا علیه السلام د هغې نه به دوه بچي برخ پیدا کېدل یو به هلک و یو به جینۍ و یو غلطه خبره مشهوره ده وی سار به هم بچي کېدل او مازدیګر به هم کېدل دا دروغ دی دا غلطه خبره ده لکه څنګه چې عام د انسان په 9 میاشتې کې
یا څه کم زیات اولاد کېږي دقسې بچي به پیدا کېدل خو الله به زر زر لویول. نو کم الک سره چې به کومه جنۍ پیدا شوه هغې سره به د هغه نکاح منه وه او بل کال چې به کوم الک او جنۍ پیدا شو د هغې به هم یو بل سره نکاح منه وه. د یو کال الک له به د بل کال د هغه بل برغونې خور په نکاح کړه او د هغه بل برغونې خور به د دې مخکني برغونې رور سره په نکاح کړه. اتفاق دا چې قابل سره کومه خور پیدا شوه خشته و ښکلې و او حابیل سره چې کومه خور پیدا شوه خشته نه و ښکلې نه و. حضرت آدم علیه السلام د الله د فیصلې مطابق او د شریعت د قانون مطابق دواړه زامن کېنول. قابیل ته وی د حابیل برغونې خور به تا ته په نکاح کم او حابیل ته وی چې د قابیل برغونې خور به تا ته په نکاح کم. قابیل لوچت شوی دا ولې دا چرته کېږي زما خور ما سره چې پیدا د ښکلې ده هغه ماله مناسب ده ځکه زما برغونې پیدا ده او حابیل پیشه او خپله خور یې پیشه زه خپله خور دله نه ورکوم. دی په ما ولې اوچته مشر زیم مخکنی قابل پیدا مشر زیم خور زما ښکلې ده او دا ته دله ورکې دا نه منم. ګوره حسد یې وکړه د حابیل سره حسد وکړه چې دی به څنګه زما خور په نکاح اخلي نو څومره ګناهونو کې مبتلا شو. یو ګناه خو یې دا شو چې د آدم علیه السلام پلار یې دی هغه سره یې ډغره وواله. دویم د خدای پاک حکم یې ونه منه الله سره یې ډغره وواله. او دریم څه کوي شیطان راغی وسوسه یې ورته واچوله وی هر کله چې ستا دا خور به هغه ته په نکاح کېږي ځکه دا قانون دی. وی څه وکم وی دا رور دې مړ که لار به درته خالي شي. آدم علیه السلام دواړو ته بچې یو چل درته ښیم قرباني وکې چې د چا قرباني قبوله شو او په حق یې ځکه ما خبره خو منې نه. هغه زمانه کې به د خیرات د قبلېدو دا طریقه وه چې د بر نه به اور راکوشو هغه شی به وسوځو نو چې د چا خیرات به قبول و اور به سوځاو او چې د چا اور به خیرات ونه سوځو دا به د نه قبلېدو نه ښه وی قرباني وکې. نو د قابل به پټي کرل زمیدارو او حابیل به ګډان او چیلې ساتلې حابیل. نو حابیل لاړ یو خشته ښکلې ګډې راوست او هغه د الله په نوم ذبحه کړ او په یو غر د پاسه هغه غوښه کېښوده او قابل کې هغه فطرت پروت و دشمني حسد د خپل پلار خبره هم نه منله هغه سسخا غنم منم غله راواغشته او دا د خدای په نوم خیرات په یو غر یې کېښوده اور راغی د حابیل هغه ګډې وسوځاو او د قابل هغه غله هغه سخا قبوله نه شوه. آدم علیه السلام ورته وویل کنه وګوره وی د هغه قرباني قبوله شوه ستا قبوله نه شوه په حقه دی او ته په ناجیز یې. نور هم حسد زیات شو چې ښه د هغه قرباني قبلیږي او زما نه قبلیږي نه منم د پلار دا فیصله. حضرت آدم علیه السلام حج له لاړ او قابل را لګي شو شیطان ورته وسوسه واچوله وی دا رور دې مړ که لار به درته کولو شي او که دا رور دې جمدي وي نو ګورې ستا دا خور هغه خامخا ورکوي. بس اوچت شي او کاڼې را واغېسته او دې حابیل ته وایي د دې فیصلې نه صبرېږي او که نه صبرېږي مړ دې کوم او دا خو زما د پلار وینا ده زما پلار پیغمبر دی او دا د خدای وینا ده. وی وجنم دی وی که ته مې وجنې ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله زه د الله نه یریږم که ته مې وجنې مړ مې که خو زه لاس در باندې نه پورته کوم. قابل لګې شو حابل یې مړ که. حضرت آدم علیه السلام راغلی دی حج له بیت الله له چې واپس ځي علماء لیکلی دي نو بعضې څیزونه بدل بدل دي. په بعضې اونو کې میوه نشته په بعضو اونو کې غنې او ازغي پیدا شوي دي. بعضې څیزونه ورته بعضو کې میوه شته خو چې راشوقۍ ترخه ده الله داسې شوي دي دا خو دا ځینې میوه ترخه شوې ده او ځینې میوه خوږه ده. بعضې بوټو کې میوه نشته بعضو کې ازغي او غنې پیدا دي
حضرت جبرائیل علیہ السلام ولا راغی وی دا انقلاب پا دی مخ د ځمکه ولی راغلی دی وی دا ستا یو زوی قابل لگی شوی دی هغه بلې وجلی الله پې دومره خفه شوی د زرګونو لکونو کروړونو اربونو بوټو نه میوه ختمه کړه او د ډېرو اونو میوې ترخه کړه او په ډېرو بوټو کې غټ غټ ازغي را پیدا کړل دا د حسد وجه ده حسد د وجه نه بغض پیدا شو او بیا دا بغض چې کله پیدا شو د حسد د وجه نه